میاشت تیره شوې ده خو بیا یې هم میلاد وکړلو. او دا حقیقت دی مونږه خلکو ته دا وایو چې میلاد شریف صرف یوې میاشتې پورې مقصود نه دی چې یو میاشت بیا کیا بیا نه کیا. هره ورځ ته میلاد کولی شي چې کله تا زړه وغواړي چې زه د حضور میلاد کوم نو تا ته اجازت ته میلاد کولی شي، څه پابندي نشته. میلاد وایي څه ته؟ نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ذکر خیر ته څه وایي؟ میلاد وایي. نن زمونږه بیان موضوع چې دی هغه شان مصطفی له قرآن نه. قرآن د محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم شان څنګه بیان کړی دی؟ نورو کتابو کې به وایي یاره مولوي صاحب دا خبر دی ټیک ته، خو د مولانا صاحب سره مې اختلاف دی. قرآن سره خو هیڅوک اختلاف نشي ساتلی، او چې ساتي بیا مسلمان نه دی. مسلمانو په شمار باندې 19 میاشتې او 10 ورځې بیت المقدس طرف ته منځ وکړلو په مدینه منوره کې. یهودیانو به مسلمانو ته وی تاسو پیغمبر هم خپل دی، له بني اسرائیلو نه دی، له قریشو نه دی، کتاب مو هم خپل دی، نه تورات دی، نه انجیل دی، نه زبور دی، کتاب مو هم بدل دی، نو تاسو قبله زمونږ ولې استعمالوئ؟ دا خبر الله محبوب تر ورسېدله. یو روایت کې راځي چې د ماسپښین وختو، بل روایت کې راځي چې د مازدیګر وختو. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم په مونځ باندې ولاړ دی جمع کې. څوک چې حج یا عمرې ته تلي مسجد قبلتین بیا کتلی وي، که څوک نه وي تلي الله دې مونږ ټول بونځي. ګوره تاسو آمین هم نه وایي، پته زړه مو نه کېږي، په محبت سره ووایي آمین. نو هلته چې تاسو لاړ شئ نو د خانه کعبه او بیت المقدس دا بالکل یو تر بله مخالف دي، چې یو ته دې مخ کېږي بل ته به دې شا کېږي. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم 2 رکعاته منځ ادا کړو، 3 رکعت ته راپاڅېدو. الله آیت نازلوي په قرآن. نبی علیہ السلام په منځ باندې دی الله رب کریم جبریل راولېږلو. رب مجید فرمائی قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها. رب کریم فرمائی اے زما محبوبا مونگا گورو چه بار بار تپ منز کے خپل مخ آسمان تا گرزوے. اے زما محبوبا مونگ با وگرزو تا اغی قبلے تا چکے میں قبلے باندے ترازی کے گے. فوراً دینا بعد بل آیت نازل کرلو، فرمائی فولی وجہک مسجد شطر الحرام. اللہ فرمائی اے زما حبیبت اس خپل مخ مسجد حرام طرف تو گرزوا. نبی علیہ السلام پزړه کې خواهش را پورته شو چې قبله هم بدل شي، قبله هم زما د خپلو نکانو شي. فوراً الله په منځ کې آیت نازل فرمایلو او الله ورته فرمایل چې دا نه چې بیا ماسخوتن یا په ماښام کې اعلان وکړه چې ماښام به دې خوا بیا منځ کوو. نه، کتابونه لیکي الله محبوب 2 رکعاته یوې قبلې ته مخ کړلو، 2 رکعاته اخیرني بلې قبلې ته وګرځېدلو. چا منځونه مات کړو، چا څه وویل، 10 صحابه حضور پسې ودرېدل. څه وخت چې سلام وګرځولو 10 ورپسې ولاړ دي. الله محبوب فرمائی چاہم چما پسے دوارو قبلو تا 2 رکعات منز ادا کرو دا 10 وار رب کریم جنتیانو گرزولو. 10 وار دا 10 مبشرہ منگا ورطا ہوئی. دا آغا خوش نصیب صحابہ دی چه 2 رکعات نبی علیہ السلام پسے ایوے قبلے تا منز اکڑو، 2 رکعات یو منز بیا بلے قبلے تا اور پسے اکڑو. قرآن او شان مصطفی ما عزت مندو په دې کې ډېر زیات کلام دی، صرف 1 غنټه په دې خبرې کېږي، خو بهرحال خبرې ډېرې دي. تفسیر خازن لیکلی دی سورہ آل عمران کې آیت نمبر 124 تحت
وی نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل ما طرف ته ګورئ توجه کوئ خبرې پوره زده خبر صحیح زده کوي قسم په خدای دا کم چې سنی علما تقریرونه کوي دا نور بد مذهب خلکو علما او دا خبرې نه دي زده خو چې زمونږ سنیان صحیح زده کی قسم په خدای چې دا نور علما چې دي هغه زمونږ سنی عام سړي سره خبرې نشي کولای چې عالم نه صحیح خبرې زده کړي نو ما عزتمندو نبی علیہ السلام فرمایل مخلوق لا پیدا نو خټه و خټه فرمای دا کل مخلوق الله د خټه په صورت کې په ما باندې پیش کړو چې څنګه په آدم علیہ السلام باندې پیش کړو فرمای ما په هغه وخت کې او پیجندل چې په دې خټه کې فلانی 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 صورت ته فلانی فلانی وجود دی او فلانه به په ما باندې ایمان راوړي او فلانه به په ما باندې ایمان نه راوړي ګور تاسو مونږه کتلیو الله محبوب الله نبی تا او ما هم کتلیو چې دا به زما عاشقان او ما صفاتونه وکوي سبحان الله دا خبر چې محبوب وکړه منافقین وی ګور ورته کنه مونږ ور سره ناسو منځونه هم ور سره کو غنیمتونه هم را کوي هر زیته ور سره زو مونږ پته نشته ورته وای چې ما امت لا پیدا نو ما خپل امتیان پکې پیژنه چې دا خبره وکړه الله نبی په جلال کې راغی جمال وال نبی په جلال کې راغی و درې دلو وی فرمایل تاسو زما په علم کې خبره کوئ زپ دې زی ولاړم تر ورځ د قیامت پورې سلونی مان سوالو کوي مان تپوسو کوي سلونی بار بار نبی علیہ السلام فرمائے سلونی 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 مان سوالو کوي مان سوالو کوي حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاسے دوئی قربان یا رسول اللہ ما پلار سوکتے اوس چاته د چا پلار پته وي یاره زه به ووایم چې زه د فلاني زوی یم خلک پوهی د فلاني زوی خو حقیقي پته خو الله ته دی که نه چې څوک د چا زوی دی نطفو نه خو څوک خبر نه دی چې فلاني خېټه کې د چا نطفه دی د چا فلاني خېټه کې د چا اوبه پرتې دي دا صرف الله ته پته دی الله محبوب دا سے نہ ورته فرمایي چې ما خدای وی چې موږ متعلق تاسو کوي روزي متعلق تاسو کوي زکات متعلق تاسو کوي نا الله محبوب فرمایي سلونی حضرت عبداللہ پاس و یا رسول اللہ ما پلار سوکتے محبوب کریم دا سے نہ ورته فرمایي چې ما ته پته نشتا ورته فرمایي اے عبداللہ حذیفہ سامی تا پلار حضرت عبداللہ حذیفہ سامی اے عبداللہ حذیفہ سامی استا پلار دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلار ورتاو خلو چستا پلار دا دا خو صرف اللہ تا پتا دے نا دا یو خبر یادو ساتے مونگ متعلق خلق وی دوی وی چه سمر علم اللہ تا دے ما کانا و ما یکون سچ شوی دی سچ دی او سبا کی گی دمر علم نبی علیہ السلام تا دے کتو وای چې څه شوي دي څه دي او څه به کېږي دې علم صرف الله ته دی په دې خبرې خو ته کافر کېږي ته وایې څنګه ځکه چې څه شوي دي څه دي څه به کېږي دا خو ټول یو شمار لري که نه شمار لري که نه لري شمار نو الله علم په شمار کې راځي الله علم خو له شمار نه بار دی که نه لا متناهي دی مونږ وایو سچ شوی دی سدی او سبا کیږي د دې علم الله خپل نبی ته ورکړی دی خو الله علم صرف دومره نه دی دا خو ته الله علم محدود کوي په کافر کېږي دا یوه خبر بل دین علاوه مونږ دا وایو چې الله کم علم دی هغه ذاتي علم دی او نبی علیہ السلام سره اطاعی علم دی چې الله نه وي خوښه یوه پاڼه به د الله د خوښې بغیره ونه خوځي او چې الله نه وي خوښه نبی علیہ السلام ته د ذرې علم هم نشته دی خو د الله په خوښې سره الله د ذرې نه خبر کړی دی او که تو چې ذرې نه خو الله خبر دی مونږ دا وایو چې الله له ذرې نه خبر دی خو اخوا هم پسې خبر دی خو نبی علیہ السلام اخوا
نه د خبر چې زری نه کم اوړ شي زوی له هغه نه نبی علیه السلام چې کم په عدد کې راځي هغه علم د الله محبوب دی او کم چې عدد نه بار دی هغه علم دی الله دی کم چې ورکړه دی هغه الله له جانب نبی ته دی او الله ته چا علم نه دی ورکړی الله څه علم دی ذاتی علم دی ازلی ابدي دی خبر حال دا هم یو ځان له موضوع دی نو ما عزتمندو قدرمندو الله رب کریم په دې وخت کې سوره آل عمران آیت نازل فرمایل الله فرمای ما کان الله لیذر المؤمنین الله دا شان نه دی چې ایمان والدا سے پرېږدي په دې وخت کې چې تر سو پورې الله رب کریم دا منافقین او دا کافران له مسلمانانو نه بیل کړي نه په دې ورځ باندې نبی علیہ السلام 300 منافقان پاسول پاس فلانیا ته منافق پاس فلانیا ته منافق په ظاهر خو منځونه کول خو چې کله د الله نبی په شان کې خبره شروع کړي بیا الله نبی هم شروع شولو بهرحال علما فرمای چې د دې حدیث نه ډیر شاید علم معنی وزي خو فرمای ایو معنی دا ده چې د نبی په شان کې د نبی په علم کې خبره کول دا د چا کار دی دا د منافقینو کار دی چا کار دی منافقینو کار دی مونږ سنیان خدا وایو اور کیا غیب تجھ سے نہا ہو بلا جب کہ خدا بھی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود امام اہل سنت فرمائی نور بصدر نہ پټیږي چې الله خپل ځان درته وخایلو چې په 300 پردو کې الله ذات پټته الله خپل ذات درته وخایلو نور بلتانه سه پټیږي سبحان الله ما عزت مندو الله باندې خپل حبیب دومره ګران دی چې قاضی ایاز رحمت الله علیه په شفا شریف کې فرمایي وی مونږ د نبی علیہ السلام شان و عظمت ته غور وکړو فرمای عقل په حیران دی او زمونږ په پوهه کې نه راځي امام قاضی ایاز رحمت الله علیه په شفا شریف کې فرمایي د نبی علیہ السلام شان و عظمت بیانولو باندې عقل حیران دی او د انسان په پوهه کې نه راځي ته څنګه اللہ باندې خپل حبیب دومره ګران دی توجه سره ماته توجه کې ما عزت مندو قدر مندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوازو نصیحت کولو کم صحابی بچ په خبره باندې نو شو پوی پابسه دو وی به یا رسول الله رعینا یا رسول الله تزمون رعایت کې یا حبیب الله تمون تدا خبر واضح کا دا ټکی به وکړه راعینا یا رسول الله ته زمونږه رعایت وکړه یهودیان ناست یهودیانو بچون کې بغض لرلو هغوی به وی راعینا ای زمونږه شپنکیا ای زمونږه چرواها ای زمونږ ګډې بیزې سراونکې حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ د یهودیانو له اصطلاح نه له جبې نه واقف و هغه وی الله د تاسو مړ کی تاسو الله نبی ګستاخی کوي وی چا وی چې مونږ ګستاخی کو مونږ ګستاخی نه کو وی تاسو الله نبی ته دا ټکی استعمالوي وی دا ټکی خو تاسو صحابه هم استعمالوي خو چونکه صحابه به راعینا یا رسول الله زمونږ رعایت کی یا رسول الله دا خبر مونږ تواضع کې او يهوديانو به راعینا ای زمونږ شپنکیا دا گستاخی چې وکړه حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ پمنډ منډ سره زما او ستا حبیب خواته راځي یا رسول الله دا صحابه منکا دوی ته منو کچ دوی بیا داسې نه کوي بس د سعد بن معاذ راته هوا په دې وخت کې رب کریم آیت کریم نازل فرمایلو رب کریم فرمایا ایو الذین آمنو لا تقولوا راعنا اے ایمان والو زمان نبی دے پارا رائنا لفظ میں استعمال ہوئے بلکہ زمان حبیب دے پارا تاسو آئے اللہ فرمائے قولوا نظرنا وائے یا رسول اللہ مونگ تخپل نظر کرم او فرمایا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ پا مونگ حال باندے نظر وکے یا حبیب اللہ اسما قالنا
اننا فی بحر هم مغرقون. بہرحال ما عزت مندو نبی علیہ السلام شان او قرآن ته وګوره په هر مقام باندې الله د خپل محبوب شان او عظمت بیان کړی دی. حضرت زبیر رضی الله تعالی د نبی علیہ السلام د ترور زوی دی. یو انصاری سره په اوبو باندې چنګ راغی. هغه وای اوبه به اول ما پټی ته راځي بیا بستا پټی ته اوبه راځي. فیصله نبی علیہ السلام خوا تراغه. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم چونکه حضرت زبیر پټه اول و دول رستو فیصله د حضرت زبیر په حق کې وکړه. د يهودي ته د خبره د انصاری ته د خبره خوند ور نکړو او خلکو ته وی وګوره کنه وګوره ترور زوی د نو د سایډ واخیستلو ما سایډ وا نخیستلو. اللہ رب کریم فوراً آیت نازل فرمائلو. اللہ فرمائی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوبہ ما دل استا پر رب باندے قسم ہوئی. شانو گورا فلا وربک اے محبوبہ ما دے استا پر رب باندے قسم ہوئی. اللہ دا سے نہ فرمائی چا ما دے پخبل ذات قسم ہوئی. دے محبوب ذکر خام خاکے فرمائی فلا وربک اے محبوبہ ما دے استا پر رب قسم ہوئی. دا بتر اخوخ پوری ایمان والنشی تر سو پورے چا پخبلو فیصلو کے دستا فیصلہ تسلیمہ کری نوی. سبحان اللہ. نو زبا والے نوے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے کہ محمد ہمارے بڑی شان والے. ما عزت مندو قرآن کے اللہ رب کریم دا فرعون او دا نمرود او حضرت ابراہیم علیہ السلام یوا بحث یوا مقابلہ ذکر کرے. ما طرف توجہ کے ابراہیم علیہ السلام روح تلو نمرود ورتوائی ویتوائی چه زما رب یو ذات تے واجب الوجود دے عدم محال دے وحدہ لا شریک ذات تے ستا رب سکار کے. اللہ فرمائی الم تر الی الذی حاج ابراہیم ربہ ان آتاہ اللہ الملک. فرمائی تاونا کتلق سڑی تچاہتا چمونگ باچائی ور کڑے وا. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. ابراہیم علیہ السلام ورتاو فرمائل ما رب خو اغا ذات تے چھ جوندی کول او مڑی کول کوي. خلق جوندی کئی خلق مڑوی. نمرود دیر ظالمو دو کسان رو وقت اللہ قائدنا ایو تیویت آزادے بلے پا پانسائی کرو وی اگو را جوندی کولا مڑاول خوزہم کم یو تا میں مرگ ورکلو بلتا میں جوند ورکلو. ابراہیم علیہ السلام ورطا فرمائی فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. زمان رب چھ دے روزانا المشرق نال مر را پورتا گئی کتا زانتا رب وائے المغرب نرا اوچت کا. اللہ فرمائی فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. بس خلے ٹھپش و کافر اللہ ظالمانو تا ہدایت نور کوي. قرآن کی یو خبر ذکر شوا چه سوک زان تا رب وائی اغد بیالمر لمغرب نرا اوچت کی. ما عزت مندو دا دیر خلقوی ولی تاسو قرآن نوائیو. قرآن کی اللہ فرمائی انما انا بشر مثلکم. اے خلقو زخستاسو پشانی اما زخستاسو پشانی اما بشر مثلکم زخستاسو شانتے سڑا اما. اور بے وقوفہ صرف قرآن ترجمے پس خمزہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمائی چھ فقط پا ترجمے اکتفا کو اللہ گمراہی طرف تتزان راک آگے. تفسیر گورا احادیث اور پس گورا دا دی دو وجہ دی. ایوہ سماجی وجہ دے ایوہ معاشرتی وجہ دے. دا اللہ چھ آیت ذکر کرو چھ زستاسو قل ورتو فرمائی انما انا بشر مثلکم بے شک از خستاسو پشانی ما بظاہر کی. دای ولی فرمایل دای زکه فرمایل
چې الته ابراهیم علیه السلام دا دعوه پیش کړه چې زما رب هغه شان دی چې د لمر له مشرق نه راباسي. اوس اے نمرود که ته ځان ته رب وایې بیا ته داسې وکړه چې د لمر له مغرب نه راوچت کړه. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت علی په غیږ کې تشریف فرما دی. حضرت علی لمر ته ګوري، لمر ښکته شو، د له سترګو نه اوښکې راغې. نبی علیه السلام په مخ مبارک پرېوتی. علي ولې؟ قربان لمر رانه لاړو، تاسو آرام کوئ او ما مازدیګر مونځ نه دی کړی. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمای اے علي ادا به کوې که قضا به کوې؟ وی قربان قضا به ولې کوم، زه خو د الله او د الله رسول په اطاعت کې لګیا وم، زه خو به ادا کوم، زه خو قضا نه کوم. محبوب کریم ورته فرمائی ہاں علی جب تم اپنی نماز کو قضا کی جگہ پہ ادا کرنا چاہتے ہو، میرے محبوب نے سورج کو اشارہ کیا، اس ڈوبے ہوئے سورج کو ایک ہی اشارے سے واپس پلٹا دیا. لمر ته اشاره وکړه. نبی علیہ السلام فرمای 50,000 فرشتو روزانه لمر ته زنجیرونه ورچولي مشرق نه مغرب ته راکاږي. ما محبوب مدینه په ځمکه باندې ولاړ دی، لمر ته اشاره وکړه، هغه ډوب شوی لمر یې ورته راوچت کړلو. نو چې لمر یې راوچت کړو دې نه خو بیا دا ثابتېږي چې نبی علیہ السلام نعوذ بالله من ذلک خدای شو. ولی چې ابراهیم علیہ السلام فرمای ان الله یاتی بالشمس من المشرق، ما رب خو له مشرق نه لمر راوباسي، فأت بها من المغرب، کته ځان ته رب وای نو له مغرب نه راوباسي. نبی علیہ السلام راوباسلو کنه راوباسلو. نو دا سماجی وجه دی چې الله فرمای قل، اے محبوب علیہ السلام ورته فرمای انما انا بشر مثلکم، ګوره ما ته خدای اونو وای زه په ظاهر ستاسو په شان یم، په ظاهر ستاسو په شان یم، خو فرق مو څه شی دی؟ یوحا الیا، ما ته وحی کیږي تاسو ته وحی نه کیږي، ما ته وحی کیږي تاسو ته وحی نه کیږي. دا وحی څومره زور لري، دا وحی دومره زور لري. قرآن کې الله فرمایي که چېرته مونږ دا په غره باندې راښکته کړو، فرمایي دا غر به ترې ذرې ذرې وګرځېږي. وحی دومره زور لري. الله فرمایي، الله محبوب فرمایي ورته وفرمایه چې فرق مو څه شی دی؟ یوحا الیا، ما رب ما ته وحی فرمایي او تاسو کې چاته وحی کېدی نه شي. بله معاشرتي وجه دی، معاشره کې کافر مسلمان سکھ هندو هر مذهب والته حق حاصل دی چې دی په معاشره کې اوسي. نو چې په معاشره کې حق حاصل دی بیا ای د مکې خلکو تاسو ما ته تکلیف ولې راکوئ؟ اے د مکې خلکو ما طرف توجه کوئ، تاسو ما ته په لار کې ازغي ولېږدوئ. اے د مکې خلکو زه چې په موز باندې ولاړه تاسو د اوښ لره زما په اوږو باندې ولېږدوئ. انما انا بشر مثلکم، زه هم ستاسو شانتې انسان یم، معاشره کې ما ته هم حق حاصل دی. نو د دې آیت دو وجې دي، یوه سماجي دی یوه معاشرتي دی. چرته هم چې یو ګستاخ لګیا وي او دی وایي چې قل انما انا بشر مثلکم، نو په دقه الفاظو سره به بیا جواب ورکوئ انشاءالله. بهرحال ما عزتمندو قرآن چې کوم طرف ته کولاو کوي، هر طرف ته قرآن د نبی علیہ السلام شان و عظمت نه ډک دی، چونکې نازل شوی نبی علیہ السلام باندې چې کوم طرف ته. خو بس دا دی چې انداز کې فرق دی، بیانون کې په بیان کې فرق دی چې څوک یې څنګه بیانوي څوک یې څنګه بیان. اوس ګوره بخاري مونږ هم وایي، ډېر خلک یې وایي، څه خلک ما داسې خلک کتلي چې بخاري په دې اولنۍ ګتې باندې نښې کړي وي چې دلته د فلاني صحابي دا بیا ادبي، دا فلاني دا بیا د نبي علیه السلام فلانی بیبي دا بیا ادبي امام بخاري ذکر کړی دا. نقایص پکې راباسي، نقایص. زه یو سکول هغه سره ناست وم، سکول مشر سره هغه شیعه، نو په دې ګتې باندې د بخاري شی په اولنۍ ګتې باندې دا دومره چې هغه دا ټولې لیکلی. نو ما ورته وویې تا نه زه تپوس کوم، مې چې یو سړی دی ستا ښځه خلکو تر مخه بده یادوي چې ته وایې چې ما عزت دی
دا سړی به ته ځان ته رانږدې کړي؟ وایي نه. د سوچ نو بالکل دې خبرې ته سوچ نو. مې که یو سړی ستا ملګري وي، تا سره وخت تېر کړی وي او هغو پسې غلطې خبرې کوي، هغه سړی به ځان ته رانږدې کړي؟ وایي نه. مې تا د بخاري شریف په دې اولنۍ ګتې څه لیکلي دي؟ د بیبي عایشې ګستاخي دې کړې ده. هغه بیبي چې د دې په شان کې الله قرآن کې 18 آیتونه نازل کړي دي، هغه بیبي چې نبی علیه السلام دنیا نه پرده کوي، د دې په غیږ کې سر ایښودی دی. نه ته مې نبی علیه السلام ته نږدې کېدی شي په خپل ایمان باندې؟ ایمان راوړه، ایمان دې نشته، ویریږه. بیا کم تکلیفونه چې صدیق نبی علیه السلام سره برداشت کړي دي، نبی علیہ السلام فرمائی په اسلام اچھا احسان نشتا سوا د ابوبکر صدیق. ابوبکر صدیق په اسلام باندې احسان دی. ابوبکر صدیق په اسلام باندې احسان دی. ولی پلار هم مسلمان دی، صحابی دی، مور هم صحابیه دی، ده هم صحابی دی، د بیبی هم صحابیه دی، د زامن هم صحابه کرام دی، د لونه هم صحابه کرام دی. یعنی درې پښتونه مسلسل صحابیت د رسول الله کې موجود دی. او د هغه ګستاخی ملتا په بخاری په دې حاشیه باندې لیکلی. نو داسې ډېر خلک دي چې بخاری هم وایي، خو مونږ وایو بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخارون کو بخاری نہیں آتی. ما عزت مندو نبی علیہ السلام پس خلکو خبرې شروع کړې چې وګوره تقریبا 28 دن تیرې شوې چې وحی رانغه وی محمد بچ کم رب یادولو اغرب محمد پریخو وګوره دومره ورځې اوته وحی ناراضي. دا خو د الله یو خپل مصلحت ته. او بهرحال 28 ورځې بعد وحی راغه، خو الله رب کریم خپل محبوب ته څه فرمایي؟ رب کریم جل والا شانه العظیم فرمایي والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا. سمانه کی امام راضی رحمت اللہ تفسیر کبیر کے فرمائی، اللہ فرمائی والضحى، اللہ فرمائی اے زما محبوبہ ما دستا دا سہار رنا چولگی او پڑکشی، فرمائی ما دکا سے دستا پا پڑھ کے دن کی مخ باندے قسم ہوئی. واللیل اذا سجا، فرمائی ما دستا پا تورو امبری ظلفو قسم ہوئی چپا مخ باندے راوات شوی او شپا وگرزی گی. ما ودعک ربکا، دستا رب خودنے پری خود ہے زما حبیبہ، ستارب تنے پری خود ہے. فرمائی وللآخرت خیر لک من الاولا. اے محبوبہ خلق پوائی چا سوائی خطا دارا روان ہر یو وقت پا دی تیر شوی وقت نغورا و گرزی گی ستا صفتون با پکی زیادی گی. میلادون با کمی گی نا، میلادون با انشاءاللہ سوا کی گی. ولی قرآن کی اللہ فرمائی وللآخرت خیر لک من الاولا، دستا ہر روانا گڑے با دے تیرے شوے گڑے نا غورا ہو گرزی گی. دا سے شان اللہ محبوب اچھت کرلو. محبوب فرمائی 70,000 فرشتے روزانہ سہر نتر ماخام پورے، بیا 70,000 فرشتے ماخام نتر سہر پورے راضی زما روزے نتاوی گی. فرمائی زما گنبد نتاوی گی او پا ما باندے درود و سلام ہوئی. کم فرشتے تا چھ یو ظلم موقع ملاوشی قیامت پراشی خوبیا بدے تا دوبارہ راتک موقع نہ ملاوی گی. اللہ دمرا فرشتے صرف نبی علیہ السلام درود دے پارا پیدا کری. اس تی حساب چھ پافتہ کی سم رکھے گی، پا میاشتے کی سم رکھے گی، پا کال کی سم فرشتے کی گی. دا زمائی عزت مندستا سو منگا خوش قسمتی دے اللہ رب کریم پا دے دومره خلقو کی مونگا محبوب ذکر دے پارا غونڈ کریو، نبی علیہ السلام صفت دے پارا غونڈ کریو. یادو ساتے اللہ تا غور خلق اغا خلق تی چھ کم خلق دے اللہ او اللہ نبی سرمینہ کوي، صحابہ کرام سرمینہ کوي، اہل بیت سرمینہ کوي. او اغا سوک تی اغا اہل سنہ و جماع دی، اہل سنت و جماعت خلق تی چھ دا انبیاء قدردان دی، صحابہ کرامو باندے زانو نور کئی، اہل بیت سرا حد نہ زیادہ مینہ کوي او بغض چا سرا نہ ساتی. او خلقو سرا ساتی کم خلق چھ دے خلقو سرا بغض ساتی. نمائی عزت مندو میلاد شریف
هم کوي پابندۍ سره هر کال ته کوي کور په کور کوي خپل دار روان نسل ته هم نبی علیہ السلام محبت وخای زمونږ مدرسې ډیر شایدي مولانا صاحب هم مدرسه دی ما هم مدرسه شته دی په بحرین کې زمونږ جامعه دی رفیع الله مولوی صاحب مدرسه دی لره نشه لګلای دلته را لګي علم دین په حاصل کړي قران په زده کړي یاد وساتئ یو حدیث شریف درته بیانوم والله ما وکتلو بیګ ډیر زیات خپه شوم ډیر زیات خپه شوم حدیث می چوکتلو یو صحابي دی تاسو بیانوم نو اوریدلای پایله ځل به ووري حضرت اشفیا اصبحی رضی الله تعالی عنہ ده فرمای ما حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ کتلو ما ورته چې ابو هريره تا خو نبی علیہ السلام سره ډیر وخت تیر کړی ډیر سنگت تیر کړی دی تا خو ډیر نږدې یارو ما طرف توجه کوي تا خو ډیر نږدې یارو یو داسې خبره راته او یو داسې حدیث راته بیان ک چې تا نه علاوه بل چاته نه ویلي چې تا نه علاوه هغه خبر بل چاته نه کړي نو فرمای حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ پسلګوش ماته فرمایل چې ها زه تا یو حدیث بیانوم چې صرف یو زوما یو د الله رسول بل دریم سوک نو به وجړل دومره وجړل چې به هوش شو چې په هوش باندې راغی خپل مخ له اوخ کو نه صفا کړو به ما ته وزتا ته یو داسې حدیث بیانوم چې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم مان علاوه بل چاته نه د بیان کړه صرف یو زوم په دې موقع او یو نبی علیہ السلام فرمای بیا په سلګوش دومره وجړل چې به هوش شو چې په هوش باندې راغی حضرت ابو هريره به ما ته فرمایل چې زتا ته یو داسې حدیث بیانوم چې نبی علیہ السلام سرمانه علاوه بل څوک نو فرمایي سره کې خود په سجده کې دومره وجړل چې به هوش شو چې په هوش باندې راغی ما ته حدیث بیان کړ ما ته فرمایل چې الله رب کریم په ورځ د محشر مخ را وګرځوي څنګه چې د شان سره خای چې مخلوق نه حساب والی په کل مخلوق کې به درې کسان را بار کی اولنای به څوک وي اولنای به قاری وي الله به ورته فرمایي څه دې وکړه په دنیا کې ما خو ته قرآن درکړو تا به قرآن ډېر ښایسته وي دی به وایي یا ربه ما خو شپه او ورځ د کلام سره تعلق شپې به مې هم وي ورځې به مې هم وي په ماله کې به مې هم وي جومات کې به مې هم وي الله رب کریم به ورته فرمایي دروغجنې څه به ورته فرمایي دروغجنې فرشتې به وایي ها ربه دا دروغجن دی الله رب کریم به ورته فرمایي تا دې دپاره قرآن لوستو چې تا ته خلق قاري ووایي چې دا خو قاري صاحب دی هغه خو تا ته وویلو شو په دنیا کې ورځه ما خو دې څه نشته دی فرشتو ویلي سئ جهنم ته غزار کوي فرمای بیا به دینه بعد یو بل راوستولی شي الله رب کریم به ورته فرمای ها مجاهده تاسو وکړه ما دپاره دی به وایي یاره ما په دنیا کې خپله توره اوچته کړې وه ستا دین دپاره مې د کافرانو وینه توی کړې دي او خپله وینه مې توی کړې ده تر دې پورې چې زه شهید کړی شوم یاره به ما ستا دین دپاره جهاد کړی دی الله به ورته فرمایي نه ته دروغجن یې فرشتے بوئی ہاں رب دا خود دروغجن دی تا جہاد دے پارا کولو چا تا خلق مجاہد ہوئی تا خلق غازی ہوئی آغا خو تا اوئیلو شو په دنیا کې اوس تنن ما خو ته سنشت فرشتو ویني سے جہنم ته الٹا ورغزار کی فرمائی بیا به یو بل کس راوستولی شي الله به ورته فرمای ډیر شی روپۍ مې درکړې وې پټي مې درکړي او مال شال مې درکړی څه دې وکړه یا رب په دې باندې خو ما خپلوانو منځ کې ډېر غټ سخاوت کولو یتیمانو ته به مې ورکولې کونډو ته به مې ورکولې مدرسو ته به مې ورکولې علماو ته به مې ورکولې هر ځای کې به مې شیندلې الله رب کریم ورته فرمایي دروغ مه وایه دروغجنه فرشتې به وایي یا رب ها دا دروغجن دی الله به ورته فرمایي تا په دنیا کې خپل مال چې تقسیمولو دې پاره چې خلک کوي چې دا فلانی حاجي صاحب ډېر سخي دی فلانی خو خلکو ته ډېرې ښې روپۍ ورکوي ډېر سخي سړی دی
تا ته په دنیا کې سخی ویلی شو ما خواته دې څه نشته فرشتو وینیسئ دوزخ ته غوځار کړي حضرت ابو هریره فرمای چې ما دومره وجړل چې زه بې هوشه شوم نو یقینا ما عزتمندو که زه قاري یم ما ته خپل ځان باندې فخر نه دی کول پکار او دا سوچ کول پکار چې زه له خاورو نه پیدا یم دې خاورو ته به ورځم که زه مجاهد یم زه دې په ځان فخر نه کوم دې خاورو نه پیدا یم دې خاورو له به ورځم او که دولتمند یم نه په خپل دولت په خپل بنګلې په ګاډي د ناز نه کوم دا باد دی راغه اوچت شو نن شته او سبا نشته قرآن کې الله فرمای تلک الایام نداولها بین الناس دا ورځ او شپې دي چې خلکو منځ تر مونږه اوړو نه پیدا کړی شوی پیدا کوو پیدا شوی ځوانو او ځوانان بوډا کوو او بوډاګان چې د خپل ځان طرف ته غونډو فرمای تلک الایام نداولها بین الناس دا ورځ او شپې دي خلکو تر منځ مونږه اوړو نو کامیاب انسان څوک دی کامیاب انسان هغه دی نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای الله ته په کل بندگانو کې هغه بنده خوښ دی چې کم بنده په دنیا کې خپل ځان ګمنام عبادت ریاضت کوي او که شهرت راځي خو د په شهرت باندې غرض نه ساتي صرف الله رضا ساتي الله په بندگانو کې دا سړی خوښ دی دا غټ جوبې کوبې چې په سر یو اوږدې پګړۍ او فلانا خو په فلانی چینل باندې راځي پاکستان پی ټي وي باندې راځي هوم ټي وي باندې راځي نه دا شای نه دی هغه بنده الله ته خوښ دی چې کم بنده ګمنام وي چې سوی کم خلق پیژني دا بنده الله ته خوښ دی خو چې دی پرهیزګار وي دی نیک وي نیک سیرت وي د خلکو تر مخه چې څنګه کارکردګي وي په پټه باندې هم چې د کارکردګي صحیح وي دا نه چې خلکو تر مخه مقصد دا د ځان ډیر ښه یاد دی او بیا کارکردګي خراب وي په یوازې چې دی فرمای تاسو خپل خلوتونه صفا کړئ صوفیای کرام فرمای تاسو خپل خلوتونه صفا کړئ مطلب دا د جمی شپې په بسترې کې پټ شوي اوس د تا رب تا ویني او ته په موبایل باندې سګورې دک و خپل ځان پاک بیا ته کامیاب مرګ ټولو ته راتلونکی دی انسان چې کله قبر کې سملولی شي 3 ورځو بعد د ده دا بدن غوښه چې دی دا له دې بدن نه وبهیږي وینه بدن کې وچه سي 6 ورځو بعد د ده دا انسان سترګې چې دي دا ترې راوځي 9 ورځو بعد دا سر ویښته او دا ګیرې ویښته ته له بدن نه لاړ شي ویښته یې خپله مخه لاړ شي 12 ورځو بعد د د بدن کې ماران لړمانان ګرځي او د د په بدن کې خپل چونجي پیدا شي هغه د د غوخه خوري 15 ورځو بعد د په بدن باندې غوخه نه وي صرف سرمن پاتې شي 18 ورځو بعد سرمن هم ختم شي تر 3 میاشتو پورې چې 3 میاشتې په د باندې تیر شي د قبر کې صرف او صرف اډوکی پراته وي صرف اډوکی پراته وي یو کال بعد هغه اډوکی هم خاور سره خاور شي دا د انسان حقیقت نو ولې په خپل ځان باندې فخر کو ولې په خپل گاډي په موټر په بنگلې باندې فخر کو اے عاقله اے نادانه ته ولې په دې دنیا باندې نازېږي دا دنیا خو الله فرمایي زما په نس باندې د یو ماشي برابر ما خواته حیثیت نه لري او کلرلو ما به یو کافر ته تفسیر بیضاوی په حاشیه کې لیکلی دي کچیرته الله فرمایي ما تر مخه د دنیا چې تاسو په نازې کې حیثیت لرلو ما به کافر ته یو ګټ وبنوي پکې ورکړي حیثیت نشته ځکه مې پکې پرې خو دی نو ما عزتمندو عبادت کوئ 15 ټیمه مونږ وګوره اوږدې جمعې شپې دي اوږدې شپې دي تهجد پکې ادا کوئ تلاوت خامخا کوئ زندگی مختصره ده هیڅ پته نه لګي کله به مرو خو چې کله هم مرو چې بیا افسوس نکو بیا ارمان نکو سړی راوځي که نه کور نه تیاري وکړي یاره ګاډی په ټیم باندې راځي چې زه ځان ورسوم منډې ورته وهیر او بچ څنګه تر ورته رارسي او ګاډی تیر شي سړي ته افسوس راځي که نه دا زندگی هم دقسې دی چې کله مړ شي بیا به ته افسوس کوې حدیث شریف کې راځي جنتیان به هیڅ افسوس نه کوي په جنت کې خو د یوې خبرې افسوس په دوی کوي اب څه شي وایي به یاره به مونږ دا په دنیا کې یو منټ فارغ ولې تیر کړی په دنیا کې مو یو منټ فارغ ولې تیر کړو تا ذکر مو ولې نه پکې کولو ته مو ولې نه پکې یادول نو دنیا دا د کروندې ځای دی
عبادت پکې وکړي، اطاعت وکړي، علماو قدر کوي، خپل اهل سنت علماو سره کېنه او نور ته به د علماو په نظر ګوري نه. څوک چې د نبی علیه السلام بیا ادب وي، د صحابه بیا ادب ته مولا ویل هم ګناه دي، ورته وایي باندې نه به سلام پې اچوي، منع دی. خپل علماو قدر وکړي، محبت ور سره کوي، زده کړه کوي. دا تاسو ته خدای پاک عالم دین درکړی دی، قرآن ترجمه دی. حلیم مولانا صاحب زمونږ ډېر کلک ملګری دی. ګوره چا قرآن نه وي زده ترجمې سره زده کوي، چا موز نه وي زده بوډاګان یو ټکی ته زده کوي. زه بارها خلکو ته وایم ګوره عمر تیر شو 40 کالو راسې ته عبادت کوي، 50 کالو راسې یو کافر درته وایي چې ته خو په موز باندې ناسې دا راته وایي چې التحیات لله والصلوات والطیبات. دې څه معنی؟ چې معنی دا څه معنی یې کېږي؟ یاره وای ما خو سوچ نه و. زمونږ فیضان مدینه ته یو بابا راغلی، ما ته مسلې کولې، ما ته ما په تبلیغ کې 40 کاله ولګول. مې بابا قرآن ترجمه دې کړې ده؟ وای نه. مې د مونځ ترجمه درځي؟ وای نه. مې خفه کېږم 40 کاله جومات کې ټیزونه اچولي دي، خپل وخت برباد کړی دی. مې الله نه ویریږه، په 40 کالونو کې تا قرآن ترجمه ونه کړه، ګرځې جمعاتو کې فلانی ملک ته لاړې فلانی ملک ته لاړې، ځان دې غرق کړه او خلک دې غرق کړه او الله کور بې ادبي دې وکړه. 40 کاله تا تیر کړه او تا عبادت پکې ونه کړو. خپل رب ته څه وایې؟ په مونځ باندې ودرې ته څه وایې؟ الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ته څه وایې؟ قسم په خدای زمونږ عوام په دې کل مجمع کې خفه کېږئ. ما 15 کسان به ما د دعای قنوت صحیح نه کوي تیره. ډېر خلک څه وایي؟ ولا نشکرک ولا نکفرک. نه موږ ته دا شکر ادا کو، نه موږ د تا انکار کو. ولا نشکرک، دا ولا نشکرک نه دی، ونشکرک ولا نکفرک. بیا ډیر خلک سوی ونشکرک ولا نکفرک، موږ د تا شکر ادا کو او ضرور لتا نه انکار هم کو. دک سوی کنه نشکرک ولا نکفرک، دا ولا نکفرک نه ولا نکفرک، موږ د تا انکار نه کو یا رب. او ته چې ولا نکفرک دې معنی کېږي موږ خامخا د تا انکار کو. نو مهرباني وکړه خواسته کوم، سیدان هم یې زمونږ عوام هم یې خواسته کوم، خپل استاد سره کېنئ، زده کړه ته وکړئ. که دومره ټیم نه وي شرمېږئ، بیا راشئ زمونږ دعوت اسلامي قافلې 25 دسمبر ته به دعوت اسلامي یوې میاشتې قافلې سفر کوي. عالمان تربیت کوي، عالمان چې څنګه زه تاسو مخې ته ناسم کنه دقسې خلک ناسي تربیت کوي. راشئ جسٹ لایک چینج یور لایف، خپله زندگی بدله که، دین زده که. دین عمر دې تیر کړو، د یو رب عبادت کوي خو تا ته پته نشته چې ته څه وایې. هر شیز کورس شته، درزیتوب کورس دی، د ډرایوینګ کورس دی، چې دغه شاول زده کوي د دې هم 15 میاشتې کورس دی. ولې مونځ کورس نشته؟ مونځ هم یو کورس پکار دی. الحمدلله دعوت اسلامي د 9 ورځو د مونځ کورس کوي، صرف مونځ متعلق پتا ته زده کړه ښایي. خپې به څنګه ږدوي، سجده به څنګه کوي، رکوع به څنګه کوي، قیام به څنګه کوي. تاسو چې 30 دن مدني قافلې کې سفر وکړئ انشاءالله دا ټول خبرې به زده کوئ. ضروري دي تر باندې ضروري. نبی علیه السلام فرمایي یو سړي به 40 کاله، په بل حدیث کې راځي 15 کاله بیا مونځ کړی خو یو مونځ بیا قبول نه وي، یو مونځ بیا قبول نه وي. ولې؟ فرمایي له واړو نه غټ غل هغه ده چې کوم سړی په مونځ کې غلا کوي. صحابه سي قربان غلا خو د مال کې، مونځ کې څنګه غلا؟ مونځ کې دا غلا دی چې رکونه بعد ونه درې دی 2 سجدو منځ کې کېنه نسته صحیح، دا د مونځ غلا دی. دا غلا مونږ کوو که نه کوو؟ ځوانان یې مونږ کوي، بوډاګان پرېږده، رکونه بعد ودرېږي نه، لاکې واجب دي ودرېدل، ملا نه غول واجب دي، 2 سجدو منځ کې جلسه دی دا کول واجب دي، مونږ کسان نه کوي. نو کله به مونږ صحیح کېږو؟ زه دا تاسو ته خواست کوم. اوس جمع دې کارونه نشته، خکته به لاړ شئ، خکته علاقو کې به تربیت حاصل کړئ، عالمان به مو تربیت وکړي. انشاءالله 14 دسمبر ته به 25 دسمبر ته به دعوت اسلامي قافلې سفر کوي، په دې کې شرکت وکړئ. انشاءالله را روان 5 تاریخ ته به هم قافلې سفر کوي، په دې کې شرکت وکړئ او عالمانو زیر سایه خپل مونځ صحیح کړئ، خپل اودس صحیح کړئ، خپل عبادت صحیح کړئ او دې اوږدو شپو کې خپل رب یادوئ. بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها چا تپوس وکړو چې دا دومره اوږده شپه تیره شي او ته یا په رکوع باندې تیره کې 10 غنټې 12 غنټې یوه شپه تیره کې یا په سجدې. ګورې ته ستړی کېږئ نه، ته ستړی کېږئ نه. حضرت اویس قرني متعلق هم دا قول دی. نو دوی
وای زه خو روزانه رب نه دا سوال کوم چې یا رب یوه شپه خو داسې راولې چې زه په رکوع کې سبحان ربي العظیم پوره ووایم. ما سبحان ربي العظیم ویلې نه وي چې سهار اذانونه باندې شروع شي. الله اکبر. څنګه عبادت و هغه به چې نیت وتړلو کوم ځای ته به لاړو. حضرت عمر رضی الله تعالی په خنجر باندې سهار مونځ کې ووالی شو، خنجر پکې خښ شو چې تر اباسلو تکلیف یې ورکولو. وایي ما ته اودس راوکئ، تازه اودس راوکئ. تازه اودس یې ورکړو په مونځ باندې. وایي چې په مونځ باندې ودرېږم بیا یې رانه وباسئ، بیا یې رانه وباسئ. یا مونځونه و، عبادات و، اطاعت و. یو سړی په یوې ښځې باندې میان شو، تاویدو را تاویدو به واده کړلی شوې ښځې باندې. څو ورځې خو هغې سیټ تی ووهلو، خو چونکې دی به ورته ولاړو. نو یوه ورځ یې ورته ویل ځوانه دې خوا راشه، ته څه غواړې؟ وایي زه تا غواړم. وایي زه بیا تا شمه، خو زما یوه خبر به ومنې. وایي ستا دپاره د اسمان ستوري خو به راکوز کړمه. وایي وبکې؟ وایي بلکل به وکړمه. وایي ما صرف دا خواهش دی، زه به خپل خاوند پرېږدم، تا سره به نکاح وکړمه. ورشه حضرت عمر پسې سهار مونځ 40 ورځې ادا کړه. حضرت عمر پسې سهار 40 ورځې سهار مونځ ادا کړه. وایي دا خو هېڅ خبره نه ده. شروع شو سړی چې حضرت عمر غوندې هستی پسې سړی ولاړ وي چې الله محبوب فرمایي ای عمر په خدای مې د قسمي په کومه لار چې ته ځې په هغه لار باندې شیطان هم نه تېرېږي یېرېږي. نو مونځ کې به وسوسه څنګه درځي، مونځ کې به سوچونه څنګه درځي چې حضرت عمر پسې د نیت تړلی وي چې دی په کومه لار ځي په هغه لار شیطان نشي تللی. 40 ورځې لا نه دي پوره شوې چې سترګې هم ښکته شوې، ارادې هم بدله شوې. ښځه په لار کې ورته ولاړه ده. وایي راځه که نه نوجوانه زه خو ستا دپاره یم. د سر ښکته کړو. وایي بیبي تا سره د الله ښه وکړي. عمر زما د زړه رابطه له تا نه کټ کړه، خپل رب سره زما تعلق جوړ کړلو. اوس ما ته ای بیبي د تا ضرورت نشته دی. قسم په خدای په دین کې په قرآن کې دومره خوند دی، که چېرته موږ له دې خونده خبر شو که نه نو بیا به دا دنیا تاسو ته هسې هوا ښکارېږي، هسې به هوا اوسئ به پکې، خو خوند به نه درکوي. او چې کله په دې دنیا کې ډوب یې بیا که ته دین کوې که نه خو بس برای نام زبانی جمع خرج به کوې. ولې چې تا زړه خو هلته دنیا کې دی، هلته په دنیا کې دی. نو ما عزتمندو دنیا سره محبت مه ساتئ، خپل آخرت سره محبت وساتئ، خپل آخرت زندگی ښایسته کړئ. الله رب کریم دې موږ ته عمل توفیق نصیب کړي. آمین آمین بجاه النبی الامین صلی الله علیه و آله وسلم. وما علینا الا البلاغ.